محترمو دا وظیفه د هر قسم حاجت دپاره کافي شافي ده او د هر قسم حاجت د پوره کیدلو دپاره دا انتهایی اسانه وظیفه ده. دا وظیفه تاسو وکئ انشاءالله العزیز. الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کوي، ستاسو مراد به پوره کوي او الله تعالی به تاسو باندې اسانتیا راولي، فراخي به په تاسو باندې په هر اعتبار سره راولي. نو که څوک غواړئ چې الله تعالی دې زموږ حاجت پوره کړي، دا وظیفه خامخا تاسو د خپلو حاجاتو او د خپل جایز اسلامي خواهشاتو دپاره دا تاسو خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او په دین مینو مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې انشاءالله، په صحت کې به یې انشاءالله. الله تعالی مو تمام حاجتونه او مقاصد پوره که. الله تعالی دې ستاسو حامی او ناصر مددګار شي. ډیرو محترمو مسلمانانو، نن یو خاص وظیفې سره زه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یمه. وظیفه د یا رب العالمین وظیفه ده. نو دا وظیفه انتهایی اسانه او ډیر زر تاثیر راوړونکې وظیفه ده. دې وظیفې کې الله تعالی ډیر زیات کمالات ایښودي دي، ډیر زیات برکات یې پکې ایښودي دي. لہذا دا وظیفه تاسو د خپلو حاجاتو دپاره خامخا وکړئ. وظیفه صرف او صرف 3 ورځې ده انشاءالله العزیز، چې په 3 ورځو کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي، ستاسو مراد به اسانوي او تاسو به خپل منزل مقصود ته الله جل شانه رسوي. که سوچ وکړو هر سړی، هر دویم دریم کس په پریشانۍ کې دی، په مصیبت کې دی، که د رزق حوالې سره دی، که د کاروبار حوالې سره دی، دغه رنګې که هر یو څیز دی، خو لیکن څه نه څه پریشانۍ کې انسان مبتلا دی. که ما تاسو نظر په معاشره واچوو، نو دا زمانه یعنی دا کم وخت چې اوس روان دی، دا د ګناهونو نه ډک وخت دی. په دې زمانه کې یعنی په دې وخت کې دا اوس چې کم وخت روان دی، په دې کې هر قسم ګناه موجوده ده. پخوا زمانه کې چې په چا کې یو ګناه وه، الله جل شانه به سحر د هغه په دروازه باندې دا لیکلي و چې پلانکي سړي پلانکي ګناه کړی. لیکن سره د ټولو ګناهونو چې د هغې ټول امت ګناهونه راټول کې د نورو پیغمبرانو، په دې امت کې هره ګناه تاسو ته به ښکارېږي او تاسو به موندلی شئ. لہذا سره د ټولو ګناهونو سره بیا هم الله جل شانه او تاسو چاته ښکاره کړي نه. څونه ګناهونه رانه وشي، الله تعالی زموږ په دروازه چېرته لیکلي نه دي چې فلانکی د فلانکی زوی په فلانکی محله کې چې اوسېږي بیګی دا ګناه کړې، سحر یې دا ګناه کړې. الله تعالی را باندې د خپل حیا او د عزت څادر خور کړی دی. نو چې ما تاسو هم په دې وخت کې د الله تعالی د رضا دپاره وظایف کوو، اذکار کوو، د الله تعالی نه دعاګانې غواړو، نو الله تعالی به یې قبلوي او ورسره یې ګناهونو نه توبه وباسو. ځکه حدیث مبارک کې راځي وي د آخرت په ورځ به د ټول نه خوشحاله انسان هغه وي چې د هغه په عملنامه کې استغفار، استغفر الله، توبه کوونکې دا توبه پکې زیاته وموندلی شي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، مفهوم یې داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې داسې خلک شته چې هغه به بغیر حساب کتابه لاړ شي او خوشحاله به وي. مفهوم یې داسې دی. نو هغه ورته وفرمایل صلی الله علیه وسلم چې یو کم انسان توبه وباسي او په خپلو ګناهونو باندې الله تعالی ته جاړي. لہذا دې وظیفې سره سره ټول ګناهونه پرېښودل، الله جل شانه ته جړل، الله تعالی ته فریاد کول او د دنیا زندگی ګورئ دومره پاتې د مسلمانانو څومره چې یو زنانه پی پاخه کي او پی نور ختم شي، لیکن په د جام یا د کاسې یا د ګیلاس په اخره کې چې کومه زک شان پاتې شي، لږ شان خیرې پاتې شي، د دنیا زندگی بس دغه عمره پاتې ده. که تاسو ګورئ هر سیټ ته آفتونه دي، هر سیټ ته مصیبتونه دي، مسلمانان په پریشانو کې دي. دا غټه وجه دا ده چې دا د قیامت آثار ورځ په ورځ ما تاسو ته ښکاره کېږي او قیامت ډېر زیات رانږدې دی. بل حدیث مبارک کې راځي، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، یا رسول الله قیامت کله دی؟
دوانو جهانو سردار نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اے انسه رضی الله تعالی عنه تا د قیامت دپاره څه نیک عمل کړي څه دې کړي او ته عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نور هیڅ نه دي کړي لیکن د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ستا دپاره کافي ده کوم انسان چې په دنیا کې د چا سره محبت او مشابهت کوي قیامت کې به دغه انسان سره پاسي لہذا زموږ محبت چې د علماو سره وي طالبانو سره وي نه چې د داسې خلکو سره وي چې دین بیزاره خلک وي سیکولر خلک وي دین نه لرې خلک وي کو د هغه په شکل او صورت باندې موږ ته الله نه را یادېږي د هغه په شکل او صورت باندې موږ ته قبر نه را یادېږي موږ ته یو نیکه لار نه ښکارېږي داسې انسان ډله هېڅکله نه دي کول پکار لهذا دا خبر مې دې دپاره وکړې بعضې ملګرو باندې بوج سازېږي اسلامي خبرې حدیث مبارکه اورېدل تا ته به زر ووایي یاره زر دا وظیفه ښایه چې څوک وایي زر دا وظیفه ښایه د سره زما دا ویډیوګانې مه ګورئ چې ته بل ځای کې ګوره فلمونه ډرامې ګورئ بل څه ګورئ فلم خو چې راواړوئ 3 ګنټې فلمونه ګورئ که د انګلیش یو که د اردو یو که د پښتو ډرامې فني ویډیوګانې چې راواړه په ګنټو چې موبایل هم خالي کړی نه وي نو هغې پورې ورته پراته یې بچو له کارټونان اچولي موبایل کې او فضول څیزونه مو ته اچولي په هغې باندې خو که یو ورور د اسلامي خبرې کوي موږ ته دین ښایي زده کړه راته کوي دماغ راته کولاوي چې یاره څه کول پکار دی نو بیا موږ باندې بوج سازېږي لهذا دا خبر مې دې دپاره وکړې چې زموږ په عمل کې راشي الله تعالی دې موږ له عمل راکړي وظیفه د یا رب العالمین دا وظیفه صرف 3 ورځې ده روزانه به د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ مخکې وروسته به ته 21 کرته درود ابراهیمي وایې او ورسره به 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوئ لومبی به 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوئ به 21 کرته درود ابراهیمي وایې درود ابراهیمي نه پس به بیا 1000 مرتبه یا رب العالمین وایې دغې نه پس به بیا 21 کرته درود ابراهیمي وایې او د هغې نه پس به بیا د خپل ځان دپاره د خپل حاجت دپاره مقصد دپاره د الله تعالی نه دعا وغواړي په لومړۍ ورځ به هم دا عمل وکړي په دویمه به هم وکړي په درېیمه به هم وکړي په درېیمه ورځ به څه ناڅه صدقه د خپل حاجت پوره کېدو مصیبت د دفع کېدو دپاره خامخا ورکړي که ستا 10 روپۍ وس کېږي 20 دې کېږي که 30 دې کېږي هر څو چې دې کېږي هغه به چې ته غریب یتیم کونډه او دغه رنګې مولا طالب ته ورکړي او الله تعالی ته به وړاندې کړي چې الله دا مې وس و الله ستا چې کوم وس دی الله ستا چې کومې خزانې دي اوس د هغې نه ماله زما د حاجت پوره کړي الله انشاءالله العزیز چې الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کړي او ستاسو ټولې پریشانۍ به اسانې کړي جزاک الله خیره احسن الجزا فی الدنیا